بسم الله الرحمن الرحیم. پرون آیات اخر کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ادب خبره وشوله او بیا نور څه خبرې وشولې، خو بهرحال اخر کې موږ دا ووی چې کچېرې دوه مسلمانون خپله کې ګنداوي بیا تاسې څه کوئ؟ منځ کې صلح کوئ. ولې صلح کوئ؟ صلح کوئ ولې چې تاسې ټول مؤمنین چې دا ورونه یې ایمان ولا ټول ورونه یې، لہذا که دوه ورونه جنګېږي د هغو منځ کې صلح وکړئ. ها او که بیا کوم ملګری په زیوتا کوي او دی طرف نه کمی وي دی طرف نه زیوتا وي دا ګرام وي، بیا هغې ته ټول اکټه شئ پوی یې کوئ چې بهی ته د الله حکم طرف ته راوړه، ته ولې دا زیوتا کوئ، ته ولې دا زوروري کوئ، ته ولې زبردستی کوئ، نو ظلم ولې کوئ؟ چې هغه کله الله طرف ته وروړي بیا هم منځ کې صلح وکړئ انصاف سره او عدل سره، چې الله پاک انصاف کوم خلک کوي هغه پسندوي. خپل منځ کې د ورونو منځ کې صلح وکړئ او الله نه وډو شئ، شاید چې الله پاک په تاسو باندې رحم وکړي. بیا مزید مو په دې باندې په دې صورت کې ابتدا کې مې بیان کړي چې دا صورت چې دا خو دوه رکوعونو باندې مشتمل ده، خو لیکن دې کې ډېر آداب دي. نو شپږ اووه آداب د زندګۍ په دې کې تیر شول. نن بله یوه خبره کوي چې یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. دا سبا کې ډېر کړال چې دا زندګۍ کې رولی چې ایمان والا خلکو یو قوم د بل قوم برې کې رات بعد ما یې مزاق ما وړاو کوئ، یو قوم د بل قوم برې کې مزاق ما وړاو کوئ. یوه خبره دا داسې هم مفسرینو لیکلي چې یو قوم بل قوم برې کې مزاق وړاو کوي، هغې پورې ډرمې کوي، دا خیل ده، دا خال دا لیدي، دا دورې دي. یا مفسرینو لیکلي دي چې قوم نه مراد نرینه سړي دي، ویلې چې د شر ذکر مخکې روان ده، یعنی د یو قوم یو سړی د بل سړي برې کې ټټه مزاق ده نه کوي چې دا هغې پورې ډرمې کوي، هغې پورې تمسخر کوي، او دغه رنګې یوه زنانه د بلې زنانه برې کې تمسخر نه کوي. اکثر دا مسلې وي او په شرو کې خو دا خبرې ډېرې وي. شرې د نورو زنانه یوه زنانه د نورو زنانو دې برې کې هم مذاق وړو کوي چې مړه دې د کپړې وکسه، دې د لباس وکسه، دا مذاق هم وړو کوي چې دې کور صفایي وکسه باید دې صفایي وکسه، دا مذاق وړو کوي چې بھئی دو څرنګې د بچیو تربیت کوي، بچیو نه دو خبره مسلیون استري دالې کوي، دورې کوي، پلون کوي، ډینګ کوي، دا ټولې خبرې شروع کړي. حالانکه قرآن دې نه منع کړی دی چې وا زنانه د بلې زنانه برې کې مذاق نه کوي، یو نرینه د بل نرینه برې کې مذاق نه کوي، او داسې مذاق چې هغې ته نقصان پیر راسي دې نه منع قرآن کړی دی. ویلې چې اصل شاید دا مذاق پیله مذاق وي، خو ورسکن بیا هغه ورستو جنګ جګړې طرف ته لاړ شي، بیا ورستو غټ نقصانونو ته روشي. نو داسې ډېر شوي دي. ها دغه رنګې نور یو داسې خوشطبي دو هغه نبي علیه الصلاۃ والسلام نه ثابته دو خوشطبي، خو چې هغې کې چا توهین او تذلیل او تحقیر مراد نه وي، چې چا کموله په دې کې مراد نه وي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل خادم حضرت انس رضی الله عنه ته وی چې ذل اذنین، چې د سترو غږو ولا سترو غږو ولا، دا مقصد نه چې هغې ستر غږو نه، یا دا مقصد نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې مذاق وړه، ګپ شپ نبی علیه الصلاۃ والسلام لګوای. ویلې چې حضرت انس رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره ډېره اورېدله، هغې وجې چې دا سترو غږو ولا دا هره خبره اوري. دغه رنګې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی راغلل چې یا رسول الله موږ ته یو وښ راکړه چې زه جهاد ته په لوټ شم. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ته وایي چې زه ته د وښې بچا درکوم. هغې ته چې یا رسول الله ته مو سره مذاق کوي، زه تو نه وښ غواړم چې جهاد ته په لوټ شم، چې د وښې بچا وي هغه مو چې ته وړه شي جهاد ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ته وفرمیل چې د ستر وښ چې وي دا هم د وښې بچا وي، داسې خو نیر ولي. دغه رنګې بهرحال داسې خوشطبي چې وي چې هغې کې د بل سړي تحقیر او تذلیل مراد نه وي. لکه روایت مو اورېدلی نبي علیه الصلاۃ والسلام ته یوه بوډۍ راغله، څه خبرې سره وشولې، نبي علیه الصلاۃ والسلام یې ته وفرمیل چې بوډۍ به جنت ته نه داخلېږي. هغه چې لوړله بیا بوډۍ خو هسې ویر کوي، ویرې شروع کړل چې مو ته یې دا ووایي
نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې جنت ته بوڅې خو ته به دغه بوډاتوب عمر کې به نه وي، جنت ته چې کوم سړی ځي هغه به ځوانۍ عمر کې وي. نو داسې مذاق وي بیا هغه صحیح ده که نه هسې داسې مذاق چې هغه دې تمسخر ولي دا دالې دي دا دورې دي. مفتی کفایت الله صاحب دا د شیخ محمود حسن دیوبندي رحمت الله علیه شاګرد تر شوه ده، نهی خندانې و نهی خندانې و نهی خندان نه. دغه رنګې مفتی محمد فقیر صاحب دا هم د شیخ محمود حسن دیوبندي رحمت الله علیه شاګرد، دواړه غټ مفتیون دي، هغه موچی خندان نه خو لیکن الله پاک غټ چارې نه وکړه. دغه رنګې نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې ولا فخر لعربي علی عجمي ولا لاحمر علی اسود، چې بای چې ته عربي ته په عجمي باندې فخر اصل نه ده او ایوه تور ته په سپین باندې اهمیت اصل نه ده، فخر اصل نه ده، بلکې توس د آدم علیه السلام اولاد یې او آدم علیه الصلاۃ والسلام الله پاک خاټې نه جوړ کړو. نو ټول په امریکې کې داسې چال شو چې و یو سړی تور شکل یم هغې محمد نوماوه بیا وروستو نبوت دعا وکړه چې زه نبي یم. بیا دا ډرامه کوله وی چې د توریون چې دي د تور دا د آدم علیه الصلاۃ والسلام اولاد ده او دغه سپین چې دي دا ټول له شیطانانو اولاد دي. نبوت دعا کړې وه او بیا هغې بچاو محمد دین محمد هغه څه شول، هغه خلکو ته خلک ارجامه کړل ته چې او د مو ابا کافر ده دا داسې خبرې کوي. دې نبوت دعا کړې دا کافر دی، دې خبره ما منې هېڅ چاته فوقیت حاصل نه ده، که تور دي که سپین دي دا ټول د آدم علیه السلام اولاد ده. بهرحال نو چا پورې بو تمسخر نه کوئ. شپږمه خبره دا وشوه. اومه خبره ولا تلمزوا انفسکم، د یوه بل عیبونه مار بوسئ، د یوه بل عیبونه بوسئ ما ګرځئ. نن لوټ شئ که نه مارکیټ ته وځئ بازار ته وځئ کور وجرې کې خپله کې چې کور وله نوستې ګپ شپ ته هېڅ ګپ شپ نه فلانه داسې ده ډینګاڼه داسې ده دا ګنجا دا لنګړه دا ګوډ دا تور دا داسې دا ټول عیبونه دي. نو دې نه قرآن منع کړی دی چې یوه بل عیبونه مار وسئ، ویلې چې دې دا ذریعه د جګړې جوړېږي نو عیب نه مانېدو عیب به نه وسئ. او دغه رنګې ولا تنابزوا بالالقاب، او چې کوم لقبونه دي لقبونه باد لقبونه چاته ما بیانوي. موږ څوکڅی ته عجیبه ماحول جوړ ده، هر سړی په دې کې ده. ویلې بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چې دا دی فسق ولا بدی نومې دی ایمان نه بعد، چې ته ایمان والا هغه نه بعد ته و بلته غلطې نومې وخولې څوکڅی ته نو بعد لقبونه چې دي دې نه منع ده. او دې کې نن کشره ده هغه مبتلا ده، هغه خو با درجه اتم پکې مبتلا دي خو لیکن نرینه هم په دې کې مبتلا دي. نو لہذا دې نه اسلام منع کړی دو. ویلې دا هغه خبرې شته چې دې د وجې جګړه جوړېږي. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، که بیا کوم خلک توبه نه وباسي بیا دا خلک ظالمون ده. که و سړي څه عیب دې بیان کړل هغه عیب هغې ته ورسېدل چې بی فلانار چې دا زید چې دا د بکر امر د دې عیب بیان کړه اوس امر بکر ته پاته ولګېدله بیا به دا صرف که توبه کوي که نه چې یا الله استغفر الله دا توبې موبې بیا نه قبلیږي، دا به الله نه توبه وباسي. ویلې چې الله دا منې کړه او دوی هغه چار وکړله. او بل چې کوم کاس ته پاته لګېدلي هغې ته بیرسي هغې نه به معذرت کوي، هغې ته به سوري هغې نه به مفي غوړي، بیا به الله پاک دا معاف کوي. کنې هسې که دا ټول کورونه بیا توبه یې چې هغې نه مفي نه یې غوښتي بیا دې مفي نه قبلېږي، توبه یې نه قبلېږي. ها که بل سړي یې به بیان کړی وي هغې ته دا خبر رسېدلی نه وي بیا د الله نه توبه وباسي بیا به الله دا معاف کړي. صحیح شوه. الله پاک چې کوم خلک توبه نه وباسي دا ظالمون ده. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای دی ایمان والا خلکو باج شئ تاسې ډېر ګمنونو نه ځان باج کړئ. ګمنونه ان بعض الظن اثم، ویلې چې بعض ګمنونه داسې دي چې دا ګناه دي. ګمان نن مکمل معاشره په دې کې مطلب ده فلانه داسې دا دی باره کې مو دا خیال دی دی باره کې مو دا خیال ده او وچپونه که د درویغو اندازې دی لګوي دا به داسې وي ځکه چې دی داسې کړي دا به داسې وي. دا ګمان ده. قرآن یې چې بعض ګمنونه داسې دي چې دا څه دي دا ګناه ده.
ما کوئ د چا باره کې دغسې اندازې ما لګوئ فضول خبرې مه کوئ خپل ایمان مه ضایع کوئ عمل مه ضایع کوئ لیکن دا الله پاک کلی دي چې زه د بنده د ګمان مطابق یم چې د بنده مو بری کې څه ګمان وي زه به هغې سره هغسې معامله کوم اوس که یو سړي ځون بری کې دا ګمان وي چې الله به نه روزي الله چې زه به نه روزي وم که یو سړي ځون بری کې دا ګمان وي چې الله به مو انشاءالله بخشي الله پاک به یو بخشي چې دا ګمان وي او دا غرنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې فلا تموتن حدیث الفاظ داسې دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې توس چې مړه نشئ مګر دې باره کې چې توسې الله منته ښه ګمان وي مرګ د توس ته دې حال کې روشي چې الله منې توسې ښه ګمان وي چې الله باره کې مو ښه ګمان وي بیا به څه شوي بیا به توسې الله پاک وبخشي نو بهرحال دا نو ګمنونو نه به ځان بچ کوئ دا ګمنونه اندازې دي او موږ خو دغسې ګمنونه کوو الله مو دا معاف ولا تجسسو او تاسې جاسوسي ما کوئ جاسوسي څه مقصد چې و سړی یو سړی کمرې کې غلی ناست دی یوه چار کوي تیر شي پټه غونتی کسې او دا فلنا څه کوي بیا روزي چې دی خو دې داسې کول دی خو دې داسې کول اکثر د موږ طالبون وي موټرسایکل چلی غریبونو ټوپۍ وبوسلي بیا به دا داسې ته کسي دا فلنا طالب نه ده ټیسټ سپیډ کې نه سي ټوپۍ نشته داسې کوي دورې کوي بله د دی چار نوي خو د دین طالب یا ملا چې دا ایني بیا دا هغې جاسوسي کوي شرم حیا به دمره نه وي پکې بیا چې څوک مړه شي بیا هغه ملا وروړي تی چې ته جنازه وکړه هغه طالب وروړي تی چې ته قرآن ته وایه خو دالته لرې لرې دا نه منم دا نه منه دی داسې وکړل دی داسې وکړل نو جاسوسۍ نه منه ده خو لیکن جاسوسۍ عضو کې اجازت شته که اسلامي حکومت یو سړی مقرر کړل چې د کافر چې کوم ده ته وکسه د دې حالات وکړه پرون مسابقه کې نه وکړه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تجرونو په صورت کې جاسوسون استولی او کني واستولی خو هغه اسلامي نظام دی پرو اسلامي حکومت استولی بیا دغه شي جاسوسي ده خو لیکن دی و داسې جاسوسي چې تکای چې سبو به زه د ټولو خلکو په منځ کې دا پښمانه کو نو دا چې دا د دې قرآن اجازت نه کوي ولا یعتب بعضکم بعضا او توس کې غیبت ما کوي بعض د بعضو غیبت ما کوي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتة فکرهتموه توس په پسند کوئ دا چې یو ورور مو مړ وي او توس یې مړ ورور غوښه خورئ غیبت نه منه دو غیبت دا به نه کوئ دا غټ ګناه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې درومي چې زه چې کله د معراج په موقع باندې تللم بیا مو یو قوم منته تیر شوله قوم داسې و چې هغو نوکونه چې دا اوسپنې نه جوړ وو خپل مخونه خپله چهره چې دو غیر ټرنګویله غیر بوسله مو پاته وکړه چې دا کوم خلک دي چې دومره سختې سزو کې دي جبرائیل علیه السلام ته وفرمیل چې ته نه پوهېږې تو ته پاته نشته مې ته چې نه چې دا هغه قوم ده دا هغه خلک ده چې د نورو خلکو غیبتونه کوي نن خو هره یوه که نر ده که ښځه ده که وړیکه ده که ستر ده که ډاکټر ده که پروفیسر ده چې څه بلو ده هر سړی ده که ملا ده که مفتی ده که حافظ ده د یوه بل غیبت کې به لګیا او دا ګناه نه ګڼي دا دویم ګناه ده ادب سي سړی به یوه سړی باره کې به فلانی داسې اول به چې دا مړه دا څه بلو دا دلې ده ټول غیبتونه یې لګولي او دا غیبت دې ته ویلی شي چې یوه سړي کې یو عیب شته او ته څړ ته نه وروستو پسې بیان کې دا دې ته غیبت ویلی شي که یوه سړي کې یو عیب نشته ده او ته څړ ته نه پسې لګیا پښې وایي دا غیبت نه ده دا بهتان ده د دې جرم زیات ده شرعي حکومت روغلال دا بهتان لګي هغه ثابت نه کړي بیا به دې ته دورې لاګي دې ته به ټنډی لاګي نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت حفصه رضی الله بری کړي چې چا اشاره داسې ته وکړه روایتو کړي چې چا اشاره داسې ته وکړه چې دوی نمبر ټیټل دا غیبت چې دا صرف ژبې سره نه ده دا اشارې سره ده دا هر شي سره ده نو چا اشاره ته وکړه چې ټیټه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت ولګېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې باره کې وفرمیل چې که چیرې د دنیا ټول سمندرونه دي دو ته دې غوږ ګلږ غوندې لوړه شي دا به ټول ترخه شي. حضرت صفیه رضی الله عنها باره کې چا ته ووي چې ته د یهودي لور یې، ته د یهودي لور یې. ډېره خفه شوه. نبي علیه صلات وسلام ته یې راغله چې یا رسول الله مته خو داسې وي چې ته د یهودي لور یې. نبي علیه صلات وسلام یې ته وایي چې ډېر باد یې وکړه، ډېره غوټه ګناه یې وکړله، خو لیکن ای صفیې ته مسلمون آی، ته یې ته وایه چې زه د نبي لور یم، د نبي لور یم او د نبي خور یم او د نبي ښځه یم. ویلې چې موسی علیه السلام، هارون علیه السلام دا خو یهود کې و که نه، نو هغه مې پلورون و، یو مې ورور و، پلور مې و. آدم علیه السلام نبي و، هغه مې پلور و. دا موسی علیه السلام، هارون علیه السلام دا نبیون و، دا مې ورونه و. او زه نبی یم، د تو خاوند یم. نو بهرحال غیبت نه ماندو. ها لیکن دا خبره زده کړئ چې نیم ځایونو کې غیبت ها جایز ده، نیم ځایونو کې غیبت ها جایز ده. لکه یو قاضي دا قاضي یو سړی تو ولیدل چې دا ظلم کوي، اوس ته قاضي صاحب ته یې راغلی، جج صاحب ته یې راغلی، هغې ته دې دا ووي چې بی د فلنا سړی چې دا فلوني نه په ناجایز ځمکه نیولې، فلوني سره یې دا زیوتا کړه، دا زیوتا یې کړه، دا تو غیبت وکړه. خو لیکن دا تو ویلې وکړل، دا تو دې وجې وکړل چې یو بل مسلمان چې دا د دې خیرخویي وشي چې په دې ظلم نه وشي، دا غیبت جایز ده. دغه رنګې دا حدیث چې چا لیکلي اسماء الرجال ایتلی شي، هغې باره کې جر او تعدیل کیږي چې بی دا صحابي چې دینه روایت روخوسته ده، دینه روایت روغله ده، دینه روایت روغله، دینه روایت روغله، دی صحابي نه روخوسته، دا څرنګه سړی بیا هغه کې هغه کسي چې دی ښه څه وي دی باد څه بادې به بیان کیږي، شی به بیان کیږي، خو لیکن هغه د دین دپاره وي، هغه د دین خیرخواهي دپاره وي، بیا غیبت جایز ده. دغه رنګې یوه ښځه دو د هغې رشته کېږي، ته نو څوک پاته وکړي چې د فلانی زنانه باره کې موږ رشته غواړو یا فلاني خاندان نه موږ رشته کوو، دې معلومات مو ته وکړئ، دې کې ښه څه دي، دی کې بد څه دي. بیا ته ته وایي چې یاره دا خو یا ټیک نه دي یا دالې دي، هغوی یو عیب یې ته بیان کړي، دا غیبت چې ده دا بیا ټیک ده. ویلې چې دا د بل د مسلمان ورور د خیرخواهۍ دپاره ده، دې باندې دلیل هم شته ده. حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنه دې ته ډېرې رشتې تللې، ډېرې رشتې. دا نبی علیه صلات وسلام ته روغله، ته چې یا رسول الله مو ته خو ډېرې رشتې رسي، زه چا سره واده وکړم؟ ماویه رضی الله عنه مره کې رشته ته روغله، نبی علیه صلات وسلام یې ته وفرمایل چې ماویه سره خو هېڅ شاه نشته ده، ته به څرنګې ګزاره سره کوې؟ ابو جهم رضی الله بره کې ته وفرمایل، ته وایي چې ضراب للنساء، هغه خو کله یو روایت کې راځي چې هغه خو شرې وي، بل روایت کې راځي چې هغې ټونډی چې دی هغې خو هر وخت یې پوسه نیولي، لا یزع عصاکه، چې هغه خو کله خپله ټونډی نه نکښېږدي، نو هغې سره ته واده مه کوه. ته چې هغې سره واده وکړې هغه خو به تو ته نقصان در رسوي، تو به وایي. نو بهرحال هغه څه دپاره وه؟ حالانکې نبي علیه صلات وسلام خپله منع کړی دو، خو لیکن دلته یې بیان کړل، ویلې چې د یوه مسلمان خیرخواهي وه پکې. نو داسې غیبت کوي. بیا سید قرآن یې چې یو ورور دی توسې مړ ده، د هغې غوښه خورئ، دا داسې ده، دا به توسې نه پسندوئ. مړ څرنګې ده؟ مړ داسې ده چې هغه موجود نه ده، ته څټ ته نفسې لګیا، لکه مړه چې څه نشي کوله، نو هغه په موقعیت موجود نه ده، هغه هېڅ نشي کوله. نو دې وجې نه توس به دا نه پسندوئ. واتقوا الله ان الله تواب الرحیم، بېشک الله پاک ډېر توبه قبلونکی ده او رحم کوونکی ده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. ای خلکو تاسې موږ پیدا کړي یې یوه سړي نه او یوې زنانه نه، وجعلناکم شعوبا وقبائل، او موږ تاسو دپاره سترې قبیلې او وړوکې قبیلې مې جوړې کړې، لتعارفو چې د تاسې تعارف کېږي. دا قبیلې دي، آیا مستی خیل دي، آیا علی خیل دي، آیا ترکی خیل دي، آیا غونډه ده، آیا عیساک ده، آیا دالې ده، آیا صبره بتول ده، دا سترې قبیلې. شعوب د شعوبون جمع ده او ستره قبیلې تیلی شي. قبایل جمع دو قبیلتون، وړوکې قبیلې تیلی شي.
لکه قریش ستره قبیله وه، بیا هغې کې وړیکې قبیلې وي، بنو فزاره، بنو دغه لکه اوس دا مستخیل ستره قبیله ده، خو لیکن دې کې بیا وړیکې قبیلې دي، آیا منخیل دي، آیا اوجیخیل دي، آیا الکخیل دي، آیا دا خیل ده، آیا دا خیل ده، دا وړیکې ویلې لتعارفو چې د تاسې تعارف وي، چې تاسې پہچان وي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بشک تاسو کې زیات اکرام والا هغه د الله په نس چې هغه تقوادار وي. ان الله علیم خبیر، بشک الله پاک علم لرونکی ده او خبر ده هر څه نه. نو ترسي دا کیسه شو. دا دویمه قالت الاعراب آمنا، وې دهتیونو چې موږ ایمان وروړه. اصل مسله لشکې دې پر تفصیل دا په د آیات په ول پیژه اسنه پیژه. تفصیل دا سدا چې مال غنیمت په توسه پیژنه، چې کله مسلمان جنگ وکي، جهاد وکي، کافر نه چې څه شدي ته پوت شي، ملاو شي، کې دي قبضه کې شي، هغه ته مال غنیمت ویل شي. بیا مال غنیمت چې دا هغه 15 حصے وویل شي. بیا 15 حصے کې 4 حصے چې دي دا مجاهدینو ماس کې تقسیمیږي، او ایوا حصہ چې دو وعلموا انما غنمتم 10 سپیره کې ذکر دا چې 15 حصہ چې دو هغه ته خمس چل شي، هغه الله دی، الله رسول او د غیر رشتہ دار، یتیم، مسکین، بیوه او دودی پروي. یو جنگ وشوال، جنگ غزوه حنین په سن 8 هجری شوال میاشت کې وشوال، او هغه کې مسلمانانو ته فتحه ملاو شو او ډیر زیات غنیمت ملاو شو، 24000 هغه کې وزې ملاو شوې، او دا غرانګي وری 12000 هغه کې وشون ملاو شو، او په منونو او په حسابونو مان لحاظ سره سونا چندي په دې کې ملاو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې وکړل چې ایوې قبیله سردار و اقرا بن حابس رضی الله پرونی دې ذکر ونه وی چې دې ته 100 وشون ورکای، یو بل سردار و وی چې غیته 100 وشون ورکای، او د دوه د قریش وړي کې قبیله وي. نو په دې منته د انصار چې کوم لشکې څونو جوانونو هغه اعتراض وکړل، دا اعتراض وکړل وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا چې خپل قریش خاندان دا هغه ته څو کړل، هغه ته دمره مال غنیمت ورکړل، او دمره زیات 100 وشون ورکړل، او مشته څو کړه، مشته لړ سامان وکړل. انکه هغه نبی مسلمان شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وجر کړم، دا خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول انصار جمع کړل، وایي چې صرف انصار د دالته جمع کشنی، او وایي چې د توس بری کې متدا پیغام داسې رسیدله. اما شیرون وایي ته چې حضرت موږ خو سره داسې خبره کړې نه دو، دا څونو جوانون جمع شوی هغه داسې خبره کړې، موږ خو داسې کله نه دی. به نبی علیہ الصلوۃ والسلام واجه ته بیان کړه چې دا چونکې نوی مسلمان شوی او زکات چې پر کېدال هغه کې یو مصرف بچو تالیف قلب وو، چې هغه چې نوی مسلمان شوی دی هغه ته زکات ورکړي چې هغه په اسلام باندې پوښشي. نو هغه دی واجبو دی ته دا زیات مال غنیمت نه سایر کړه، دې باندې تاسو اعتراض وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش ته زیات ورکړه، مشتلل ورکړه، دا څه خبره نه و. به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې انصار مو خدای ته مال ورکړل، د خو کورو ته مال یوړل، او لیکن تاسو چې خپل کورو ته ځای تاسو په الله او د الله رسول رضا وره، تاسو ته اوس دا لاګي کمال لاګي، مال خو کچا ډیر جامه کړل دنیا کې دې پر فنا دو، ډیر جامه کې او ډیر لوړل، ډیر دولتمن لوړل که په دنیا کې سوچ وکړي، ډیر پیسې وی سره، نو ډیر پیسې وی سره یو سی خو بیا چاته پکې کفن ملاو شي، چاته پکې نشي ملاو. لیکن اصل شای چې دا هغه ایمان ده، او دا رنګي بیا د هتیونو ته پاته ولګېدله، هغه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څوک مسلمون شي هغه ته ډیر توفیر کوي. اوس د هتیونو منډې شروع کړلې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شول، او دا وی چې قالت الاعراب آمنا، و دا د هتیونو چې موږ ایمان وروړه ده. کل محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لم تؤمنو چې تاسو ایمان نه دروړه، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تاسو دا وایي چې موږ مسلمان شوی یعنی چې په ظاهره مسلمان شوی، ایمان تعلق خو زړه سره ده، زړه نه مني.
ولما يدخل الايمان في قلوبكم او نه د داخل ایمان د تاسو زړونو کې و ان تطيعوا الله ورسوله کچره تاسو الله او د رسول اطاعت وکړل لا یلدکم من اعمالکم شیئا نبو کمی د تاسو عملونو کې څه شای یعنی ایمان چې وی ایمان اصل دولت تا ایمان اصل دولت تا ایمان اصل دولت تا ایمان چې چا روړل د دې درمدار ده دنیا آخرت کې کامیاب ده ایمان نه وی کنه بیا کدا ډېر دولتمان وي دا پیسې مېسې دا پوتې کیږي نه چا ډېرې کړې نه د دنیا چارې چا پورا کړلې نه دا په زندګۍ موټ شوال نه په هرڅ لالچ منتي موټ شوال دا هیڅ شان دا به داسې کوي چې بالکل بس الله باندې توکل اسباب به اختراع نور په الله توکل نور چې څه رزق لیکلی هغه به ملويږي هغه ملويږي نو نن خلق دنیا په لګیا دي الله یې پرېښه ده 5 وخت المنځنه نه دي خبر نه جماعت نه خبر دي نه قرآن نه خبر دي نه حدیث نه خبر دي نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې نه خبر دي هیڅ شینه نه دي خبر دنیا کې لګیا دي لکه د چې داسې وره هزار سال اسټامپ پیپر چا سره لیکلی چې بس مشتبه مرګ مرسي نو اصل شای ایمان دا او نیک اعمال دي چې کله یو نیک عمل سړی کوي کنه دیس کرسی چې کله چې انسان مرشي دا قبر ته لوټ شي بیا قبر کې ته یو سړی روشي دا ته وایي چې زه خو تو نه پیژنم زه خو دنیا کې ډېر ګرځېدلی خو تو نه پیژنم هغه ته چې شاته مو نه پیژنې زه د تو اعمال یم د تو هغه نیک اعمال د تو هغه ښه اعمال یم چې زه تو سره وم نن چې ته څه غواړې بس او شوشتا شکل کې ته روشي چې څه ته یې هغه به کېږي او چې کوم بد اعماله سړی وي هغې ته دا اعمال یوه سړي شکل کې روشي خو ډېر کریح ډېر بدبودار ډېر بد چهره شکل کې ته روشي بدای ته وایي چې او مار سالی زمونه آسې پیله بوینځي چې تو بدبودري مومنتې روشي عادي دی بد اعمال وي نو اصل شی ایمان ده نیک اعمال دي دا اصل دولت ده دا د دنیا پیسې مېسې دا ضرورت ده دا مقصد نه ده دا ختمیږي نو لہذا نو دا نه ده دې وجه نبی علیه السلام ته فرمایل چې تاسو دا وایئ چې موږ مسلمان شوي یو په ظاهره او ایمان دې تاسو زړونو کې داخل نه ده که تاسو الله او د الله رسول اطاعت کوئ بیا به تاسو اعمالو کې څه نه کمی دی ان الله غفور رحیم بېشک الله پاک مغفرت والا ده رحم کوونکی ده انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله بېشک هغه خلک چې ایمان ولدي په الله او د هغې رسول منته ایمان وروړه ثم لم یرتابو بیا د خپل ایمان کې شک کې نه دي تردد کې نه دي منافق او کافر سړی چې هغه خپل ایمان کې شک او تردد کوي لیکن چې صحیح ایمان ولي چې دوی ته صحیح یقین وي چې زه ایمان ولی یم خپل ایمان منته شک کې نه وي وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله دا جهاد کې خپل مال سره او خپل ځون سره د الله په لارې کې اولئک هم الصادقون دا خلک دي چې هغه رښتونکي دي چې جهاد کوي جهاد مختلف شعبې دي جهاد دا دا چې ته توره وخلې میدان کې کافر سړی د کافر سار وای جهاد دا دا چې تو یو کتاب ولیکل شي خبرې دی ولیکل خلکو پړاو کړل خلکو هغې نه عبرت واخیستل جهاد تبلیغ هم ده جهاد تقریر هم ده واعظ و نصیحت هم ده د موږ چې لګیا یو دا هم جهاد ده دا هم جهاد ده هر څه جهاد ده قتال ټکه بیل قتال چې هغې نه مراد خاص هغه جهاد وي چې کافر پسې توره وروخلي او کافر نه سار وای د دین سربلندۍ دپاره چې څومره محنت څومره کوشش ته کولی شي دې ته جهاد ویلی شي دې ته جهاد ویلی شي نن خو چې جهاد نو ما وخلی یي چې بس هغه جهاد مراد ده چې بس ته کلشنکوف پر وخله بس کافر وله دا جهاد نه ده هر څه جهاد ده جهاد مطلب جهد نه ده جهد کوشش کول کوشش مطلب دا چې انسان کې څومره طاقت ده د دین او د اسلام د کلمې سربلندۍ دپاره چې څومره دا کوشش کوي دې ته جهاد ویلی شي نو صرف په ټوپک کې به جهاد نه بندوئ بهرحال نو خپل عملونو سره او انفسهم خپل ځانونو سره غزي کې هغه بخاري شریف کې روایت ده من خلف غازیا چې یو سړي څړ ته یو غزي لوړل مجاهد لوړه هغې کور وله پوتې دي بچي پوتې دي هغې مال دولت پیسې کوي هر چا دایر کوي دا هم غزي ده دې ته به د مجاهد هم راغه ثواب میلوي شي دا هم مجاهد ده
بهرحال هغه رښتیا خلک ته قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. محمد صلی الله علیه وسلم ته تو فرمایا چې تاسو به الله پاک ته خبر ورکوي د تاسو دین الانکه الله پاک چې موږ کوس منونو کې څه دی پاغه خبردار چې علم الله سره ده. الله پاک هر شي منته علم لرون کدا یمنون علیک دا تو تر منډي وي او تو ته په تو مته احسان کوي چې موږ اسلام وروړه. یعنی کل لا تمنوا علی اسلامکم چې تاسو مومنته دي خپل اسلام احسان ما کوي بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. بلکې څه کوي بلکې توس منته الله احسان کړه دا چې ایمان طرف ته مو راهنمایي کړي او تاسو رښتون کې دی الله احسان او منه. ان الله یعلم غیب السماوات والارض. بشک الله پاک علم لري غیب د اسمنونو کې چې غیب دی او څه په زکو کې والله بصیر بما تعملون. الله پاک چې تاسو څه اعمال کوي هغه کتون کړه چې څه انسان کې الله پاک ته علم ده الله پاک کتون کړه. الله پاک دا عمل کوي توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا